نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. پنن مجلس کې د دومې سپاره مکمله خلاصه ان شاء الله بیانو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله تعالی د دې سپاره په شروع کې اول د تحویل قبله تفصیل بیان کړی دا. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه مدینې ته تشریف راوړ، بیا تقریبا 14 یا 19 میاشتې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیت المقدس طرف ته منځ کاوه. بیا د ده دا تمنا وه، دا خواهش او ارزو یې وه چې د حضرت ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام چې کومه کعبه جوړه کړې ده زه د هغې طرف ته لمونځ وکړم. بیا الله تعالی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا خواهش پوره کړو. الله تعالی دا آیات را نازل کو فولی وجهک شطر المسجد الحرام. بیا به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د بیت الله طرف ته لمونځ کوو. بیا یهودیانو دا اشکال کوو، وایي دا ته څرنګه د الله تعالی پیغمبر یې چې کله به بیت المقدس طرف ته لمونځ کوي او کله د بیت الله طرف ته لمونځ کوي، چې کله د خوښه شي دغه سړي ته لمونځ کوي، چې کله د خوښه شي دغه سړي ته لمونځ کوي. بیا الله تعالی فرمایي وایي قل الله المشرق والمغرب. ای پیغمبره ته ورته ووایه چې مشرق او مغرب دا دواړه د الله تعالی دي. نو الله تعالی جواب ورکاوه په دغه ځای کې چې بیت المقدس طرف ته هم چې څوک لمونځ کوي هغه د ما حکم ده، او چې څوک د بیت الله طرف ته لمونځ کوي هلته هم د ما حکم ده. اصل بنیادی شی د اتباع او تابعداري ده. او دوم نمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت بنیادی مقصد شی ده. دا هم په دې سپاره کې بیان شوی ده کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم. بنیادی طور باندې د دې څلور مقاصد دي. اول مقصد خدا ده چې د آیات تلاوت، او دوم مقصد دا ده د نفوس تزکیه، او درم نمبر د کتاب تعلیم، او څلورم نمبر د تعلیم حکمت. په دې ځای کې بنیادی طور باندې دغه څلور بنیادی حکمتونه دي د بعثت مقصد ده. او دینه بعد الله تعالی فرمای ان الصفا والمروه من شعائر الله. د جاهلیت په زمانہ کې په صفا او مروه باندې خلکو بوتان جوړ کړي وو، یې شو. بیا مسلمانانو به هم د صفا او د مروه طواف نه کوه، سعی به نه کوله. الله تعالی د شبهه ختم کولو لپاره ورته ان الصفا والمروه من شعائر الله. دا د شعائر اسلام نه دي، نو مسلمانانو د طواف کوي، د سعی کوي، په دې کې هیڅ قباحت نشته. د آیات نه دا معلومه شوله چې دا په دا نه بعد مسلمانانو ته د صفا او د مروه د سعی او د طواف اجازه ورکړل شوې ده. حج او د عمرې تفصیل چې کومه ده د استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګمن حفظه الله د یو کتاب د حج او عمره پاکې د ټول د هر تفصیل موجود ده. کوم کسان چې حج او عمرې ته ځي په کار ده چې اول د داسې کتابو مطالعه وکړي. او درم نمبر الله تعالی د څلورو شیزونو حرمت بیان کړی ده. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. مشرکینو به بعضې شیونه د خپل ځان لپاره حلالول او بعضې شیزونه به د خپل ځان لپاره حلالول، خپل اختیار به چلاو. الله تعالی فرمایي وای نه، خپل اختیار نه چلیږي، بلکې کوم شی چې ما تاسو ته حلال کړی ده حلال ده، او کوم شی چې ما حرام کړی ده هغه حرام ده. په دې ځای کې څلور شیزونو تذکره ده. اول خو مردار، او دوم نمبر بیونکي وینه، او درم نمبر مردار زناور، او څلورم نمبر هغه زناور چې هغه د غیر الله په نام باندې ذبح شي. دې څلورو د حراموالي تذکره هم دلته بیان شوې ده. او مخکې بیا الله تعالی د قصاص تذکره بیانوي. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. په دې ځای کې الله تعالی د قصاص تفصیل بیان کړی ده. وایي که څوک د قصاص په مسله باندې په صحیح طریقه عمل وکړي، بیا په دې وخت کې قاتل هم بچ کېږي، مقتول هم بچ کېږي. څرنګه؟ ځکه چې کوم یو قاتل د خپل سزا یقین وکړي، کوم یو قاتل ته د خپل سزا یقین وشي چې که ما دا کار وکړو ما ته به دا سزا میلاویږي، یا په دې وخت کې قاتل دغه کار نه ځان منع کوي.
بیا په دې وخت کې قاتل غواړي چې زه دا قتل نه وکړم ځکه چې که ما چېرته دا قتل وکړو بیا به زه هم قتل کېږم قصاصا دې وجې نه قاتل هم بچ کېږي او مقتول دا دواړه بچ کېږي. په دې نه بعد د روزې فرضیت خبره ده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دلته د روزې د فرضیت احکام او مسائل الله تعالی بیان کړي دي. وای روزه چې کومه ده دا په تاسې باندې فرض شوې ده. د رمضان مبارک په میاشت کې دا روزه په موږ تاسې باندې فرض ده. او د اسلام چې کوم بنیادی ارکان دي په هغو ارکانو کې یو رکن روزه هم ده. او دا روزه چې کومه ده دا لکه څرنګه چې په دغه امت باندې فرض ده داسې په نورو ټولو امتو باندې هم فرض وه، خو د روزو نیولو فرق و. بهرحال روزه چې کومه ده دا بنیادی طور باندې په هر امت باندې فرض وه. او روزه چې کومه ده دا د سهار نه ونیسه صبح صادق نه ونیسه غروب آفتاب پورې د روزې د نیت سره د خوراک نه د اسکاک نه او داسې د جنسي خواهشاتو نه د جما نه ځان بچ کولو نوم روزه ده. او که څوک د غروب آفتاب نه یو منټ مخته هم روزه ماته کړي دغه سړي روزه کله نه قبلیږي، دغه سړي روزه بالکل ضایع شوله. او بیا د روزه ماتې سړي دعا د الله تعالی خامخا قبلوي. دا د یغو وختونه یو وخت چې الله تعالی فرمایلی دی وای په دې وخت کې زه د هر انسان دعا قبلوم. انسان په خپل نفس باندې قابو ساتي، هغه ته مخته خوراک شوي، سکاک ول سامان وي او هر قسم د خوند ول شیزونه شوي، خدای صرف د الله تعالی د حکم اتباع کوي. الله تعالی حکم کوي چې بس اوس ماښام شو، اذان وشو، وخت داخل شو، بس خوره. اصل مقصود د الله تعالی د حکم اتباع ده. او بیا که کوم یو کس دا کوي چې روزې زیاتې نیسي، بیا دا سړی د تقوا درجې ته ډېر زر رسېږي. که کوم یو سړی دا غواړي چې زه د متقي جوړ شم، د تقوا بنیاد سټیج ته دې ورسېږم، بیا د هغه سړی په کثرت سره روزې نیسي. او کوم یو کس جنسي خواهشات زیات شوي هغه ته هم علما کرام دا لیکلي دي، وایي کوم یو کس چې روزې زیاتې نیسي هغه به جنسي خواهشات ختم کېږي. او داسې د دغه میاشتې دا یو فضیلت بل هم ده. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. د رمضان مبارک په میاشت کې روزې دا فرض دي. او د دې د فرضیت سره سره په دې میاشت کې الله تعالی قرآن کریم هم را نازل کړی ده. او بیا په دې میاشت کې د ورځې مؤمن سړی قرآن کریم تلاوت کوي او د شپې قاری په تراویح کې په 100 رکعاته تراویح کې د قرآن کریم تلاوت کوي. د ورځې هم تلاوت وي، د شپې هم تلاوت وي. او کوم چې غیر حافظان دي هغه هم د قاری تلاوت اوري، نو دې ته هم په قسم برابر ثواب ملاویږي. نو په کار ده چې په داسې میاشت کې مونږ تاسو په کثرت سره د قرآن کریم تلاوت وکړو. دې تفصیل خو زیات خبر الخلاصه دلته مقصود ده. او دینه بعد الله تعالی د اعتکاف تفصیل بیان کړی ده. وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود الله فلا تقربوها. الله تعالی فرمایي وای د رمضان مبارک په اخیری لسو ورځو کې سنت کول دا اعتکاف کول دا سنت علی الکفایه ده. کوم یو کس چې دا غواړي چې زه اعتکاف وکم، هغه ته پکار چې په داسې جمعت کې اعتکاف وکړي چې هغه جمعت کې مونځ په جمع باندې کیږي. او کوم چې زنانه دي هغه ته پکار ده چې هغه د اعتکاف په کور کې کوي، هغه ته د جمعت د اطلاق اجازه بالکل نشته. او چې کوم سړی وي هغه د جمعت اعتکاف ته په جمعت کې کوي، او ښځې چې کومه دي هغه د په کورو کې کوي. بیا الله تعالی مخته دا تفصیل بیانوي، وایي د میاشتې کوم فضیلت ته کومې فایدې دي. یسألونک عن الاهله قل هي مواقیت للناس والحج. وای په دې کې د میاشتې دومره زیات فضیلت ته اول خو د دې میاشتې فواید دا بیان کړي دي. وای دا چې کوم یو سړی حج ته ځي د حج د تلګ او د راتلګ وخت په دې میاشت باندې پیژندلی شي، دې تعداد په دې باندې مقررولی شي. او داسې کوم یو کس د رمضان مبارک روژې چې نیسي، د رمضان مبارک د میاشتې تعیین هم پې کېږي په دې میاشت باندې، ځکه چې روژه د ټول اسلامي تاریخ مطابق نیسي او حج هم دغه اسلامي تاریخ مطابق ته، او داسې عدت چې کومه ښځه تېروي هغې هم اسلامي تاریخ په بنیاد باندې هغه دا میعاد او دا وخت مقررولی شي. مخکې الله تعالی د جهاد تفصیل بیان کړی ده،
وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. الله تعالی فرمایي وای جهاد فرض ده او د جهاد مقصد اعلاء کلمت الله ده او داسې جهاد د قیامت پورې جاری او ساری ده. الجهاد ماض الى یوم القیامه. او دا خبره په ذهن کې کېنوئ چې د شریعت په اصطلاح کې جهاد مقصد ده هغه قتال فی سبیل الله ده. او که چیرته په یو بل حکم شرعي باندې د جهاد لفظ صادق راشي د هغه نه مراد لغت ته د شریعت اصطلاح نه ده. داسې ډېر شیزونه دي چې هغه ته د هغه باره کې د جهاد ول لفظ استعمال شوی ده، خو هغه لغوي معنی به موږ د جهاد والا استعمالوو. په د شریعت په اصطلاح کې صرف جهاد قتال فی سبیل الله ته وایي، بل شي ته جهاد نه وایي. د مجاهدینو خو ډېر زیات فضایل دي، خو دلته خلاصه بیانول دا مقصود دي. مخته بیا الله تعالی دا بله مسله د حج والا بیان کړې ده. وایي حج چې کومه ده دا د اسلام د بنیادي ارکانو نه یو رکن ده او حج په هر سړي باندې دا فرض ده چې کوم صاحب حیثیت استطاعت لري، کوم سړي باندې حج فرض شي بیا به هغه حج خامخا کوي. او حج کې دوه ارکان دي، یو ده وقوف عرفه او بل ده طواف زیارت. دا د حج بنیادی اهم دوه ارکان دي. او د حج تعریف دا ده چې 5 وختو کې 5 ځایونو باندې او د عبادت کولو نوم حج ده. 5 ورځې کومه دي؟ 8 ذوالحج، 9 10 11 12 دا 5 ورځې دي. او داسې هغه 5 ځایونه کوم دي؟ بیت الله او صفا مروه او داسې مینا، مزدلفه او دې سره عرفات. او عبادتونه کوم دي؟ هغه دا احرام، طواف، سعی، وقوف، رمی، قربانی، حلق او قصر. دا عبادتونه دي او دا د حج تفصیل او د تفصیل لپاره استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن دامت برکاتهم مستقل یو کتاب لیکلی ده، حج او عمره. په دې نه بعد الله تعالی د مرتدینو تفصیل بیان کړی ده. وایي کوم یو کس چې مؤمن وي او بیا د اسلام پرېږدي مرتد شي، د سمجاو کولو باوجود، د پویولو باوجود که دی بیا هم اسلام ته نه راوړي، دی بیا واپس واوړي، دا سړی مرتد ده او د ده ټول نیک اعمال ده ختم شو او دا سړی مستحق د جهنم ده. او د مرتد باره کې دا یوه خبره هم په ذهن کې کېنوئ چې کوم یو سړی مرتد شي هغه ته سزا ورکول دا د هر انسان کار نه ده. دا د هر انسان کار نه ده چې یو کس راشي، یو کس وویني دا مرتد ده، بس دا په ګولۍ باندې ووله، قتل یې که، مړ یې که، دا سړی دا په وکړه، مړ یې که. نه، دا د وقت چې کوم حکومت ته د یخ کار ده. که یخ ته کومه سزا ورکوي هغه د یخ اختیار ده، خو د هر انسان اختیار ده نه ده چې هغه سړی مرتد قتل کړي. مخته الله تعالی د حیض په حالت کې د جما کولو تفصیل دا مسله بیان کړې ده. وایي کومې ښځې ته چې هر میاشت کې وینه راځي هغې ته حیض وایي. د تفصیل الله تعالی په دې آیت کې دا بیان کړی ده. ويسألونك عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن. کومې ښځې ته چې هر میاشت باندې بیماری راځي هغه ته حیض وایي. د حیض په حالت کې زنانه چې کومه ده هغه لمونځ نشي کولی او هغه چې کومه ده روزې هم نشي نیولی. او د دې تفصیل چې کومه ده هغه په قرآن کریم کې راغلی ده. وایي د حیض په حالت کې د خپلې بیبي سره همبستري کول قطعا حرام ده، بالکل جایز نه ده د خپلې بیبي سره همبستري کول د حیض په حالت کې. او داسې د بچي په ولادت نه بعد چې کومه وینه راځي ښځې ته هغه ته نفاس والا وینه وایي. او د نفاس په وخت کې هم د خپلې ښځې سره جما کول قطعا حرام ده. دې تفصیل خو قرآن کریم نه ده بیان کړی، خو البته په احادیثو کې د دې تفصیل موجود ده. خو مونږ د نفاس والا وینه د حیض په وینه باندې قیاس کوو. نو لکه څرنګه چې قرآن کریم کې د حیض په وخت کې د جما کولو نه الله تعالی منع کړي یو، داسې د نفاس په وخت کې هم د جما کولو نه مونږ تاسې په حدیث کې منع شوي او مونږ دغه خبره د قرآن کریم خبره باندې قیاس کوو.
دې بنیادی وجه او علت شایده دې بنیادی وجه او علت هغه ګندګي ده اذن ګندګي ده فلا تقربوهن تاسو بالکل ورنږدې کېږئ د حیض په حالت کې هم ښځه ګندوي او د نفاس په حالت کې هم ګندوي نو د ګندګي په حالت کې د ښځې سره جما کول دا بالکل جایز نه ده او مخته بیا الله تعالی د طلاق مسله بیان کړې ده والطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان دا یو مخته یو واقعه بیان شوی و دا یو هغه ډانسر و بیا هغه خپل خاون 3 طلاق ورکړي و بیا هغه ورغلی و د اهل حدیث عالم نه فتوا اخیستې و چې 3 طلاق په یو مجلس کې دا یو واقع کېږي 3 نه واقع کېږي دا ډېره غلطه خبره ده حالانکه چې کوم یو سړی خپلې ښځې ته په ما تفصیل بیان کړی و چې دا غلطه خبره ده بلکې چې په یو مجلس کې 3 طلاق ورکړي یا بالکل ځان ته 3 طلاق ورکړي په یو لفظ سره وي که په 3 الفاظ سره وي دا 3 طلاق واقع کېږي یو نه واقع کېږي او د تفصیل واقعه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خبرې نه استدلال کړی نو کوم یو کس چې خپلې ښځې ته یو طلاق ورکړي صریح طلاق لفظ سره دا ته طلاق رجعي وایي بیا رجوع کولی شي خو چې کله 3 طلاق ورکړي بیا دا سړی رجوع نشي کولی بیا به حلاله کوي دوم نمبر چې کوم سړی خپلې ښځې ته طلاق باین ورکړي بیا دا سړی رجوع خو نشي کولی خو نکاح به کوي دوباره او داسې چې دا کله 3 ورکړي بیا په یو صورت کې هم دا حلاله به کوي او کوم یو کس خپلې ښځې ته په 3 مجلسو سره متفرق مجلسو سره خپلې ښځې ته 3 طلاق ورکړي انت طالق 3 طلاق واقع شو دا ښځه په دې سړي باندې حرامه شوله او که په یو مجلس کې یو سړی خپلې ښځې ته 3 طلاق ورکړي په 3 الفاظو سره یا دا ورته وایي چې انت طالق ثلاثا 3 طلاق واقع شو یو نه ده واقع 3 دا ښځه بالکل دغه سړي باندې حرامه شوله نو د طلاق په مسله کې ډېر زیات احتیاط پکار ده چې کله هم داسې مسله وي بیا پکار ده چې په فون باندې یا په ټلیفون باندې یا په میسجو باندې مسایل تاسو مه کوئ بلکې بره راست چې کومه درلفته تاسو ته نږدې وي د هغې نه د مسلې حل معلوموئ او دوم نمبر بیا مخته الله تعالی د عدت والا خبره بیان کړې ده په دې مخکې الله تعالی د رضاعت والا خبره بیان کړې ده وایي یو د نسبتي نسبي رشته او یو د رضاعي رشته لکه څرنګه چې د نسب د وجې نه رشتې په یو سړي باندې حرامېږي داسې د رضاعت د وجې نه هم دا رشتې په یو سړي باندې حرامېږي یو د تا نسبي حقیقي پلار او حقیقي مور داسې چې کومې بلې ښځې تا ته پیدا کړې دي هغه ښځه تا رضاعي مور ده او بلې تا رضاعي پلار ده لکه څرنګه چې حقیقي رشتې په تا باندې حرامې دي داسې د رضاعت د وجې نه دغه رضاعي رشتې دا په تا باندې هم حرامې شولې د تفصیل هم استاد محترم کتاب ده فقه حنفی پر اعتراضات کې جواب پاک تفصیل موجود ده او کچیرته دا یو خبره بل هم ده کچیرته داسې مطلب ښځه او خاوند وي چې د خپل منځ کې جدا وشي او بچی پیدا وي بیا پکار ده چې اول د بچی د خپلې مور سره وي چې څو پورې هغه خپل سنجیده حالت نه وي راغلی خو د دې بچي خرچه اخراجات دا ټول د پلار په ذمه دي خو چې کله بچی لوی شي بیا د هغه خپل اختیار ده که د خپلې مور سره ځي او که د خپلې پلار سره ځي بیا الله تعالی د عدت والا مسله بیان کړې ده والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10 وایي کومې ښځې ته چې خپل خاوند طلاق ورکړي یا د ښځې خاوند وفات شي د دې عدت به څه وي دا تفصیل الله تعالی بیان کړی ده وایي کومه ښځه داسې چې وي چې هغه خپل خاوند هغې ته طلاق ورکړي په دې کې 3 صورتونه دي یو خدا ده که چېرته د دې ښځې ته حیض راته بیا به داسې کوي چې هغه 3 حیضه به عدت تېروي او که کومې ښځې ته حیض نه راته بیا به هغه داسې کوي چې هغه به 3 میاشتې عدت تېروي او که هغه حامله وه بیا د هغې عدت چې کومه ده وضع حمل ده او دوم نمبر هغه ښځه چې کومه خاوند وفات شوی وي بیا د هغې عدت داسې ده چې کومه ښځې ته حامله نه وي بیا به د هغې ښځې عدت چې کومه ده 4 میاشتې او 10 ورځې وي او که چېرته هغه حامله وي بلار به وي بیا د هغې ښځې چې کومه عدت ته هغه وضع حمل ده دا د عدت وال تفصیل ده
او بیا د عدت په وخت کې هغې ښځې ته د نکاح وال پیغام ورکول دا ټیک نه ده او بلکې اشارتن خبره ورته کول هغه صحیح دی خو بالکل یا مستقل د نکاح پیغام ورکول دا بالکل جایز نه ده د سپارې په آخر کې الله تعالی د طالوت او د جالوت والا واقعه بیان کړې ده فلما فصل طالوت بالجنود د حق نماینده طالوت او د باطل نماینده جالوت طالوت د سره تعداد هم کم نفری تعداد کم او طاقت هم سره کم او د جالوت سره طاقت هم زیاده او خلق هم زیاده خو دې باوجود بیا هم الله تعالی طالوت ته فتح ور نصیب کړله او جالوت ته شکست ور نصیب کړه کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیره باذن الله دې بنیادی وجه او حکمت ته شاید هغه فرمانبرداری او اطاعت ده کوم یو کس چې د الله تعالی فرمانبرداری کوي د الله تعالی اطاعت کوي هغه که په تعداد کې هم کمی که په طاقت کې هم کمی بیا هم الله تعالی هغه انسان کامیابوي هغه ته فتح ورکوي او کوم کس چې د الله تعالی اتباع نه کوي فرمانبرداری نه کوي هر ټیم د الله تعالی مخالفت کوي بیا هغه سړی که په تعداد کې زیات وي او که په نفري تعداد کې زیات وي که په طاقت کې زیات وي دا سړی بیا هم ناکامه ده الله تعالی دې موږ تاسو ته په خپل ذات باندې توکل او باور نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین